دلته زه بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست په یو د پروشاتو په یو سیستم باندې کار کړی دی چې هغې د لارې موږ کولی شو چې د یو دوکان د یو تولیدي شرکت د یو سوپر سټور مکمل مدیریت وکړو. فی الحال سیستم چې دی زه چې لاګین شوم په انګلیسي کې دی، زه به دا پښتو ته چینج کړم. دلته موږ د ښیي ډیشبورډ صحیح ده، دې ځای کې موږ ته دواړه طرفونه ښیي. بیا دلته موږ د نوو کارونو لپاره یعنې چې زر چې کوم کار ترسره کړي دلته موږ هم اضافه کړی دی نوی خرڅلاو او نوی خرید، یعنې دا اپشن ډېر استعمالېږي. بیا دلته موږ هم نوی خرڅلاو، نوی خرید، نوی جنس او د پیسو ترلاسه کول ډېر ساده. بیا موږ دلته هم په دې سر کې راوړي دي نوی خرڅلاو، نوی خرید، نوی جنس، تادیه، ډېر ساده. نو سیستم په ډېره ښه بڼه باندې جوړ شوی دی. په دې ځای کې وایي چې د نن ورځ خرڅلاو، نن ترلاسه شوې پیسې، د مشتریانو پاتې د سټاک ارزښت، ټول عمومي فلو او سیستم پکې دی. بیا دلته وایي چې د خرڅلاو او خرید بهیر، دا زیړ چې کوم دی د خرید دی او دا شین د خرڅلاو دی. وروستیو ورځو د کاروبار حالت، عرضه کوونکو ته پاتې پیسې چې کوم دی، مطلب زموږ چې دی مالک او څومره پیرودونکي لرو او کم شوي جنسونه، یعنې چې موږ ته راپور راکړي چې کوم جنسونه کم شوي وي. چې په دې باندې کلیک وکړو موږ به یو منظم راپور ته بوځي. نو زه بیا دلته په ډیشبورډ باندې کلیک کوم. ډیشبورډ باندې کلیک نه وروسته موږ سره څو خبرې ډېرې ضرور دي. لومړۍ خبره دا ده چې موږ باید جنس ولرو، موږ باید خریداري وکړو، سټاک د اجناس ایډ کړو، خریداري وکړو، پروشات وکړو، رسیدات وکړو او همدارنګه د دې نه بل علاوه ډېر مهم اپشن چې کوم دی هغه زموږ سره مختلف قسم راپورونه دي. اوس کله چې ته یو شی پلورې، یعنې مطلب خرڅلاو کې، د هغې دپاره لومړۍ ضروري خبره دا ده چې ته نوی جنس یا سټاک کې ولري او یا یې دلته نوی خرید وکړي. زه به د سر نه ټوله پروسه وکړم ډېر اسان چې موږ تاسو پرې ښه سره پوه شو. زه دلته راځم، لومړی دلته موږ لیکلي پیرودونکي او عرضه کوونکي، زه به د مشتري او عرضه کوونکي اضافه کړم. لکه مثلا زه راځم یو مشتري اضافه کړم، مشتري نوم له من سره صحیح، تلیفون شمېرې 0 اویا 11 د مشتري ډول چې دی عمده دی که پرچون دی، دا زموږ عمده مشتري دی. برېښنالیکې که نه وي ضرور نه وي ډاټ واچوه، که یې مطلب یو شی ورکړه test@gmail.com. بیا د پور واحد، یعنې مطلب دا زموږ د څومره خرڅولی دی اوس فی الحال نشته دی، پتې څه شی ده څوکۍ. دلته د ټلیفون نور اضافي اهداف کې واچوه، باندې اړتیا نشته. سیف، کله چې په سیف باندې کلیک وکړي او یو ټون هم تاسو ته کوي چې مثلا دا زموږ سره ثبت شي. اوس د شویب په کاته باندې چې کله کلیک وکړي موږ سره دی هېڅ قسمه حساب کتاب نه لري. بل څه ثبت کوم یو رانه عرضه کوونکي، مثلا عرضه کوونکي زموږ سفلای دی حاجي عبدالواحد، تلیفون شماره 0 اویا 22 یعنې لومړی چې موږ د ده سره کار شروع کوو نو کوم بیلانس ورکوو که نه نشته، د ده هم ټیسټ
gmail.com پته ننګرهار صحیح شو دلته یې داشتلو مونږ چې کوم دی ریکارډ سکسسفولي دوه یعنې ایډ کړ عرضه کوونکي دغه دوه عرضه کوونکي چې دا به زه ډیلیټ کړم ما اضافي سره واحد وکړو او پیرودونکي هم همداسې مشوره به پرېږدم هغه به زه ډیلیټ کړم مونږ سره دا وشو اوس مونږ باید که چېرته مثلا زه نوی خرید کوم نو د خرید دپاره باید زه لومړی جنس وټاکم چې څه شی بیا د آیټم د نوي آیټم نوم باید ورکړم چې کوم دی بیا واحد وټاکم ټول شیان باید زه انتخاب کړم یعنې دلته جنس څه شی دی مثلا د نوم یې څه شی دی نور ټول مسایل په دې ځای کې مونږ اضافه کولی شو خو د هغې نه مخکې زه مثلا راځم دلته یو څو کیټګریانې به زه ولرم که تنظیماتو ته راځم په تنظیماتو کې چې کوم دی د کاروبار تنظیماتو باندې کلیک کوم سیستم کیټګري او دغه واحدونه اضافه کوم دلته یو کیټګري اضافه کوم لکه مثلا مختلف قسمه شیان موږ خرڅوو دلته مثلا چې تاسو په دې دوکان کې کاسمیټکس دا ضرور نه دی کاسمیټکس مونږ سره اضافه شو اوس دلته د کاسمیټکس لپاره واحدونه یو به دا په بوتل باندې خرڅېږي نور چې څومره واحدونه کاسمیټکس لري ټول به تاسو ورچوئ څومره چې ستاسو خپل اوس راځم زه یو جنس اضافه کوم سټارټ ته جنس نوم چې شی دی مثلا د سر تیل اس کې یو اتومات ورکړو دا چې شی دی کاسمیټکس کې راځي دا چې شی دی بوتل اختیاري زه اچوم ګرم مثلا موجوده سټاک کې څو بوتله دي تیل د سر مثلا دوه سوه بوتله دي کم سټاک پنځه څلورو ته چې راورسېږي د خرید قیمت یې لس د فروش قیمت یې 12 د عمدې 11 جنس صرف کولو باندې کلیک کوم او جنس صرف کوم دا هم وشو اوس ته دا خرڅلاو وکړئ دلته چې څنګه ته ولیکو مثلا چې تاسو سر تیل خپله یا دا یې تمام چې کوم قیمت ورکړی خپل یې راوستی متوجه په سټاک کې لري 10 قیمت یې کړو بل شی اضافه کوم د یو سیګرټ سټاک یې ډېر زیات دی زه بس 200 شل ډبې دا اخلم دلته ماته اتومات دا اوس عمده دی که پرچون دی مثلا دا عمده دی مشتریات څوک دی شاید وي تخفیف ورکوم که ټول فرعي ټول قیمت چې کوم دی څو روپۍ راکړه 320 310 ټول ورکوي بس سیو باندې کلیک وکړه اتومات د انوایس جوړ شو کله چې انوایس جوړ شو دا ته کولی شي چې په دې ډول باندې پرنټ کړي A4
په دې کوچني پرنټر یې رن کړي او په دې پرنټر یې هم رن کړي وړې پرنټر او همدارنګه ته کولی شي چې دا شویب ته واتساپ هم کړي پر اتومات راغلی زما موبایل ته به راشي افغان سټور نه بل نمبر ته مشتري شویب ټولګون ورکړل شوي دي پاتې دومره تھینک یو فار یور بزنس یعنې ته هر ټایم دته کولی شي چې واتساپ میسج هم ولیږي اوس دا خو موږ چې وکړو خرڅلاو مو وکړو جنس مو اضافه چې دلته کې چې ته موږ خرڅلاو باندې کلیک وکړو خرڅلاو په بیلونو باندې کلیک وکړو شاید ته چې کوم دی دغه بیل اضافه کړي ځای کې موږ پلټلی شو بیا دلته موږ د بیل په شمېره او په مشتري باندې پلټلی شو د دې ځای نه هم کولی شو چې ډایرکټ بل بیل ته لاړ شو او دې ځای نه هم موږ کولی شو چې خرڅلاو وکړو بیا د خرڅلاو راپور باندې کلیک وکړو ځکه ټول راپور دی دا موږ کولی شو ایکسپورټ یې هم کړو هغې کې پرنټ هم کړو خلاص بیا دلته چې کوم دی نوی خرید دی نوی خرید چې کله کېږي دا به جنس باندې وټاکو چې موږ د سر تیله صحیح ده آیټم دا ځل ته لیکم چې شارټ شامپو بوتل یو بوتل څو دانې دوه سوه دانې بس کله چې په هغه باندې کلیک وکړې دې باندې ته په دې یو انوایس کې نور شی سګرټ هم مثلا چې شی دی پین سګرټ دا چې باکس دی ډبې دی څو دانې دوه سوه بس خلاص دلته اوس دا د چا باندې یا عبدالواحد نه څومره پیسې په دې کې ورکړم یو ته 2000 روپۍ ورکړم یاداشت چې جوړشته اوسه کله چې خرید باندې کلیک وکړو اتومات دا سیو شو انوایس هم جوړ شو اوس که چېرته ته په دې واتساپ شماره باندې کلیک وکړې اتومات تھینک یو دا ځان ته خپل خرید وشو په دې نمبر او زه کوونکی وځي ټولې دومره جوړې شوې موږ ورکړلې پاتې دومره شو یعنې موږ مشتري ته پیغام لېږلی شو اتومات او سپلایر ته هم لېږلی شو بیا که چېرته موږ دلته راشو په سټاک باندې کلیک وکړو محصولاتو باندې د سر تیلو باندې کاسمیټکس اوس په هر سټاک کې 210 شو سیګرټ یې سپلاک دومره شو واټر کوم څومره شیان چې موږ اتومات اضافه کېږي خپله سټاک بیا د سټاک راپور باندې کلیک وکړم نو کوم چې موږ سره دي ټول نندارې او راپور فلټر کولی شو که د پیرودنې د خرید راپور باندې کلیک وکړې اتومات تاته د خرید راکړي نو دا بیا دې کې خو دا نوره ډېرې زیاتې پیسې دي که نه خرید هم وشو راپور هم وشو بیا مثلا تادیات دی اوس مثلا دلته کلیک کې کوم بیل کې چې مثلا دې بیل کې پیسې پاتې دي دې بیل کې هم پیسې پاتې دي رسولی شي حاجي عبدالواحد ته موږ 2000 ورکړې 200 پاتې شولې ته یې ډایرکټ دلته رسولی شي حوالې نمبر مو سره اچولی شي بیا د هغې نه علاوه د اجناسو څومره پېژندل چې څنګه اضافه کېږي عرضه کوونکي بیا د هر یو د مشتریانو بیلانس اوس موږ د یو شعور په نوم باندې لرو موږ چې د سره څومره قاطع کړي د ټولو اتومات دلته راځي او هر یو برخه د برنډ وړتیا لري همدارنګه د عرضه کوونکو تر یو واحد دی که د کتابچه باندې کلیک وکړو لیجر باندې ټول معلومات یې دلته موږ ته راځي تر څنګ د تادیات کې دلته موږ د پیسې ترلاسه کول عرضه کوونکي ته ورکول په دې ځای کې کېږي د مشتري رسیدونه هم دلته رسېږي تر څنګ چې کوم ځای د عرضه کوونکي ته چې موږ کوم خپل ټول رسېدا دي او لګښتونه مالي لګښتونه که چېرته موږ کوو ایکسپنسز مثلا ټکټ اچوو ټرانسپورټ مقدار اسعار
ټولې مسالې پکې واچوم، ټول د پښتون مصارف. مالي برخه باندې چې کلیک وکړې، په دې ځای کې ته کولی شې صرافي اکسچینج له یو اکاونټ نه بل اکاونټ ته پیسې ولېږې څومره، او همدارنګه بینک ته پیسې هم اضافه کړي. تر څنګ یې چې کوم دی واوچرونه، واوچر دې دپاره استعمالېږي چې ته د ریسیپټ واوچر، د پیمنټ واوچر او جرنل واوچر جوړ کړي د ځان لپاره. بیا ثابت شتمنۍ فکس اسټ چې کومه سرمایه ده، د شتمنۍ کوډ، د شتمنۍ نوم، کیټګري، هجري تاریخ، بلانکې، دا ټول شیان پکې اچولی شي. بیا دلته موږ سره راپورونه دي. د راپورونو په مرکز باندې چې کلیک وکړو، دې ځای کې ټول راپورونه دي، خرید، خرڅلاو، بلانکې. کله چې د خرڅلاو په راپور باندې کلیک کړې، بیا صرف د خرڅلاو راپور درکوي. که چیرې د خرید په راپور باندې کړې، د خرید راپور درکوي. که چیرې د رسید په راپور باندې کړې، د رسید راپور درکوي. که چیرې د تادیاتو په هغه کې، د تادیات درکوي. که چیرې په بیلانس شیټ باندې کلیک وکړې، بیلانس شیټ درکوي. که چیرې ته په عایداتو راپور باندې کلیک وکړې، تا ته د عایداتو راپور درکوي، خالص ګټه او تاوان درته بیان کړي. که چیرې ته د حسابونو په راپور باندې کلیک وکړې، تا ته وایي چې مثلا د هغه د حالت د مشتریانو تلبس ټاکه، ثابت شتمنۍ، کوونکو مالک سرمایه، د خرڅلاو عاید، نور عایدات، بلانکې څومره پیسې چې دي ټول دلته موجود دي. نو دا د سیسټم عمومي تشریح وه. په دې زمانه چې دی موږ لاګین ډاونلوډ کېدلی شو. مننه.